أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الذين أغكسان داوس بلدر خطرناک حکم دے او دا سود دے او سود ویلے کیگی اغه مال ته رسول الله صلی الله علیه و د ابتدا کې یو دوا حدیث تاسو ابتدا کې ووري بیا د دې خړون کې حدیث هم تاسو بیانوم اول ابتدا کې دوا خبره تاسو ووري ان شاء الله چې ډیر سوال کول ضرورت بدلته نه وي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې کل قرض جر نفعا فهو الربا هر هغه قرضا شراکاږي ګټه بس دغه سود ده پدا انې کوي سړی ځان په یول غواړي کنه ما خیال کې دا خبره کافی ده هر هغه قرض چې هغه راکاږي ګټه بس دغه سود ده بدا سود ده او دویمه خبره یو دا تصور ده حدیث دویم د عمر رضی الله تعالی عنہ قول ده هغه فرمایي چې زه په دوه معاملاتو باندې پوښښ نه یم په دوه مسلو باندې نه یم پوي چې مونږ د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم تشریف پیوړو یو د سود ده او یو د تقدیر مسله ده نو دیو جنازه په دواړو کې ځان نه پریوستل غواړم چې کوم ځای کې شکی شمه بس هغه پریدم دغه جماعت د معلومات نشته دې باندې زه دین ازیات پوی نه یم په دین ازیات په دې باندې دا دویمه خبره دریمه خبره تاسو اورئ د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم حدیث ته چې هغه فرمایي بخاری شریف حدیث ته چې حلال واضح دي حرام واضح دي حلال کوي حرام نه ځان بچ کړي یو په منځ کې شی دی چې هغه متشابهات دي چې هغه باندې اشتباه کیږي شک پیروزي چې دا حلال دی او که حلال نه دی نو که تاسو د حرام نه ځان بچول غواړئ نو داسې مشکوک شیونو نه ځان بچ کړئ که حرام نه ځان بچول غواړئ نو دې مشکوک نه ځان بچ کړئ نو عموما سوال ډېر سوالونه راځي موږ او دومره علم هم نشته هغه باوجود زیات سوالونه راځي نو چې کم ځای کې تا ته شک پیدا وشي چې دا سود دی او کنه دی نو بس پرېږده اول خو دې حدیث سره وتله چې کل قرض جر نفعا فهو ربا چې هغه قرضا چې هغه ګټه راکاږي بس دا سود دی او صحابه کرامو دومره احتیاط کوو چې چا باندې به قرضه وا هغه کربو مل مکیدونه هغه نه به چي روټي نه پړي ځکه چې هغه باندې قرض دی کې دې شي هغه مکروز تا ته دا روټي یا دا چي یا وغیرہ دې د پاره درکې چې د ما باندې قرض دی او دې اخري دی وجنه چې ما ور باندې قرض دی نو دا ستا قرضې ګټه راکګله نو دا سود دی اومدارنګي امام ابو حنیفه تشریح داسې کړی دا چې کچېری یو سړی باندې چا قرضي او دا چا چې ورته باندې قرض دی دا سړی دا کوم چې قرض ورکړی دی دا یو ځای کې روان دی د وخو پندې پښاله او د مکروز لارې کې ورته راغی نو د سره دا پند نه وچتای دا ځکه چې هغه مکروز دی دا پند وچتول بچری دا هغه د پیسو په بدل کې فائدې کې پرې نوځي نو دومره بغي احتیاط کو دومره ځان بچو نو دومره چې کله ځان بچول جوړ شي نو بیا انسان الله تعالی دغه نبي بچ کی ناغه تر باندې استادو عادي سنم باوري او تاسو به تاسو تعریف هم اوري ان شاء الله چې خبره به دي کې الله تعالی موږ تاسو په دې باندې پوي کی الذين اغكسان ياكلون چغيخري الربا سود لا يقومون الربا لفظ معنا اضافه واله زیاتی کول او دا لفظ الله تعالی د صدقاتو لپاره هم استعمال کړي دي خو قران طریقه دا ده د قران کریم طریقه دا ده چې کم لفظ په کم وخت کې په کم معنی باندې مشهور وي الله هغه لفظ استعمال کړي نو ربا په هغه وخت هم سود ویل کېدل هغه وخت کې سود ویل کېدل نو دیو جن الله تعالی همدغه لفظ استعمال کړي او تشریح رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې شوی ده او په دې آیتونو کې هم شوی ده نو بس خبره واضحه شو الله فرمایي یا کولون الربا چې خوري هغه سود لا يقومون دای بنو دريږي نه برا پاسي قیامت پورځي
الا مگر کما لک څنګه چې یقوم رپاتی الذي اغسړې يتخبطه الشیطان شلونه کړي وي مخبوط الحواس چوي وي شیطان ورته کوم غوي د باندې اسیب ساده ده د باندې پیریان دي دلې ونه ده دا ګډوډ شوی ده يتخبطه الشیطان لونه کړي وي شیطان من المس دلاس دل غولنا انده باندې پیریان دي دا اسیب ساده ده لونه پر پاسي ځکه چې د دنیا کې د پیسو په سلی ونه وو نو قیامت کې به هم دغه سلی ونه اعلی پاسي ذالک دا بانهم ذک چې دوی قالوا دا ویلی انما بشک خبره دا د بل نه دا البيع کاروبار مثل الربا پشان د سود ده کاروبارم سود ده ګټه راکاږي او سودم ګټه راکاږي نو بدا خو سود غونته شو نو دا خلکو وسم دلیل جوړ کړي چې هغه ګټه را او دام ګټه را او بیا سود دوه قسمو کې تقسیم کړي یو سود کاروباري ده او یو سود ذاتی ضرورتو ده بیا دنو خلکو دا کاروباري سود جائز کړل لري او د ذاتی سودی منع کړل لري چې لکه مثلا زه مجبوری ما ډیر غربت اغسته ما نو د غربت لپاره تا نه پیسې خلم او میاشتې بلکې لګي در کومه نو دا خو ناجایز ده پاتې شو هغه سړی چې هغه خلی پنځله کده لپاره چې دکان په اچوما یا گاډي په خلم پیسې به ګټما نو دا جایز ده دا خلکو جوړ کړي ده دام نه ده جایز د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په زمانه کې عموما دا کاروباري سود وو دا کاروباري سود عموما هم دې باندې هغه منه لګولې ده او ټولنه لوی کاروباري سود چې کومو دا د عبد الله د عباس رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم تر او هغه تعالی د حجۃ الوداع په موقع کې رسول الله صلی الله علیه و فرمایل فرمایل چې ما د عباس رضی الله تعالی عنہ چا باندې چې څومره سود ده هغه ختم شونن هغه ختم شو هغه سیدو نو اوس تاسو اوریدا لا یقومون اغیب نرا پاسی مگر را پاسی کی بداسی چې لونه کړي بو شیطان من المس وجد الله دلګولنا ذالک دا بانهم ذک چې دوی قالو ویل بو انما البيع مثل الربا دا کوسد چې ده دا په شان د کاروبار ده واحل الله البيع او حلال کړي د الله تعالی سوداګری کاروبار وحرم الربا او حرام کړي د الله تعالی سود بس اسانه خبره ده چې الله سود حرام کړي اوس ته په پويږي او کنه پويږي لکه د جنت په کیفیت مونږ نه پويګو نو انکار وکړو د قبر په کیفیت مونږ نه پويګو نه انکار وکړو په دې باندې یا همدا رنګ د الله تعالی په حساب کتاب کیفیت نه پويګو نو موږ انکار وکړو دې نه الله ویلي دي حرام ده بس حرام ده فمن جاءه بچاته چې ورسېدو چاته چې راغې موعظه النصيحت من ربي دغه رب طرفنا فانتها بسغه منشو فلهو بسغه د پاره ما هغه تدي سلف چې هغه تیر شول سلف نه مراد نه چې پرونی کم خړلې وي دا ورته مافتنا د دې آیاتونو دراتلو نه مخکې چې کم سودی کړي دي بس هغه خو تیر شو او دا ملا نه دی ویلي چې هغه ورته معاف شو ودا ویلي چې معاملې الله سره ده نو کله انشاء الله معاف ځکه چې د سود حرامېدو حکم د قران کریم نه مخکې موجودو دا په تورات کې حرامو په انجیل کې حرامو مخکینی وختونو کې حرام او دا حرامو دا حرام ولې ده د دې حرام د پاره یو دوا آیتونه تاسو ته خیمه راړو مې هم نبی به تاسو اسانه سره په دې باندې نورم کوی شي په سورۃ آل عمران آیت نمبر 103 سورۃ آل عمران آیت نمبر 103 هغه تاسو لګو غوړئ چې الله مسلمانانو لپاره څه کوي الله فرمایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم نبسمين واجولا على تعالی تاسو بزرونو کې فاصبحتم بنعمتي اخوانا بشوي تاسو دغه په مهرباني سره ورونه وكنتم ويتاسو على شفا حفرة من النار فكناري د اور د کندنا فانقذکم بیا بچ گئی اللہ تعالی منها داغینا کذالک یبین الله هم دغرنگی بیانی اللہ تعالی لکم تاسو آیات نقبل لعلکم تهتدون دې لپاره تاسو به هدایت باندې شئ سورۃ انفال آیت نمبر 63 دریش پیتم انفال دریش پیتم هغه لګووري الله فرمای والف بین قلوبهم او من واچول الله تعالی پسونو د دوی کې د دې په منځ کې الله تعالی محبت واچو لو انفقتا کچری دی خرج کړي وي ما فی الارض هغه چې بزمکه کې دی جميعا اټول ما الفت بین قلوبهم نو چرې بم تامین نه وای چولی د دې پسونو کې ولکن الله الف بینهم لیکن الله د دې پسونو کې مینا واچولا انه عزیز حکیم بشک الله تعالی زور ورده خوند حکمت ولده دا د اسلام علوم باندې آیتونه دوه تاسو ته خدل
چې په مسلمانانو کې الله مینا اچولې ده الله مینا اچولې ده دا پهلو اوس لږ ځان سره یاد ساتئ چې الله مینا اچولې ده دوا آیتونه تاسو اوردل اوس تاسو بل طرف راشي اسلام ده کنه اسلام دا اجتماعي دین ده دا اجتماعیت سره تعلق لري پدې کې انفرادي عبادت اډوشتنه پدې کې انفرادي عبادت نشته کم چې انفرادي عبادت دي لکه مثلا موږ شپې تهجد کوو یا نوافل کوو یا پټه صدقې ورکوو وغیرہ نو دا انفرادي عبادت په حقیقت کې د اجتماعي عبادتو لپاره ټریننګ دی او پریکټس دی هغه لپاره او تربیت دی هغه لپاره چې دا ستا اوشي چې ستا اثر په دې معاشره کې بیا بهتر وي دا کې تقوا راشي خوف خدا راشي بل چا لپاره فائدہ مند شي نو دیو جنا اسلام کې ټول احکامات دا اجتماعیت سره تعلق لري دا وجدا چې مونږ په سورته فاتحه کې وایو چې ایاک نعبدو اے الله تعالی مونږ به عبادت کوو جمع صيغه ده عبادت تعلق ده د اجتماعیت سره او څومره چې احکامات دي د الله تعالی لکه مثلا الله وای دروغ ما وای دروغ بچا سره وای خپل سړی سره وای کنه فرشتو سره او د پریانو سره وستا خبرې کول نه دي کنه خو سړی سره الله وای دوکه ما کوا دوکه بچا سره نه کوي خو سړی سره به نه کوي معاشره ده الله وای په جمع منځ کوا جمع منځ چا سره ده خو سړو سره ده الله وای د لارې صفه دا وړي وړي احکامات تاسو ته ما غټ خلا به خبره ده حج کوا حج د ټول اجتماعي معاملې ده روزه ده په ټول باندې یو میاشته ته دانه شي کولای چې دنه مخ کې وسات یا دنه ورسته وساتي او یا دانه شي کولای چې دنه حمد ذل حجینه علاوه ټول مرم تاغه کې تیر کا په عرفات کې خدا انم ذل حج باندې نه وي تا حج نه قبليږي هم دا غرنګي زکات ته هم دا غرنګي نور احکامات دي دا ټول مسلمانانو اجتماعي نظام سره تعلق دی او الله تعالی د احکامات بیا تاسو توجه کې الله دې ماته توفیق راکړي چې زه دې باندې تاسو پوي کړل شم د الله تعالی د انسان پیدایش په خلافت کې تاسو دا تقریر اوریدل وو دا الله تعالی کړه دې لپاره دی چې دا انسان به د الله تعالی خلیفہ دا به خلیفہ نو دا خلافت اجتماعي نظام دی او کنه دی د دې سربراهي د الله حاکمیت د الله فیصله دا ټول اجتماعیت سره تعلق لري دا ټول اجتماعیت سره تعلق لري یو چکه بچي او براوړه ما وقفه نه کړی او ګرځوا دی باندې خیر دا اجتماعیت سره تعلق لري نو د دې اجتماعیت لپاره د مسلمانانو په خپلو کې تعلق لپاره ضروری دی چې یو بل سره نفرت نه دا ضروری دی او کنه دا ضروری چې تا ما سره نه لګي نو کتا قران سره ډیرم لګي خو ما درسته ناراضي زمونږ دا وړو کې غونډه جماعت دا څپر جماعت پدې کې یو دوه کسانو یو کسب الله تعالی دی وبخي او سوات شوی ډېر نیک سړیو هر منځ ته براتلو مخ کې براتلو وغیرہ وغیرہ خو هغه د یو کس باره کې دا خیال و چې د جماعت راځي د جماعت نه راځي یا خو یا بدو ارته هغه الله دې هغه نیکی په بنیاد باندې دا کار کړی و یقیني د نیکی په بنیاد باندې و خدا دا غي خپل کې نه لګي و نو دا نه لګي باعث د څه شو د جماعت د جمع نه کولو ګوري نه لګي و نو نه راتلو ما سره نه لګي نو درسته بن راځي ما امام سره نه لګي نو جماعت ته بنځما وغیرہ وغیرہ نو دیو جنا د اسلام د اجتماعي احکاماتو پورا کولو لپاره د مسلمانانو په خپلو کې مینه محبت دا د دې نظام لپاره ضروری دی چې دا نوی نو اجتماعي نظام د اسلام چرېم نه کامیابی نو عمدہ وجدا چې الله تعالی د مسلمان ته د انفرادي عبادت په مقابله کې هغه عبادت چې هغه د بل چا د فائدې لپاره کی دغه اجر ډیر لیکل دی لکه طواف هغه کوا اعتکاف کوا خوستا مقابله کې بل سره د چا خدمت کوي هغه د سلو اعتکافونو ثواب هغه ته ملایي یو ازغه لري کا لست کېانه تا وګټل بل چا د لپاره چې فائدہ مند شي بل چا د لپاره فائدہ مند شي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې کله ته د چا د لپاره یو کار کوي فهو فی سبیل الله دا سره د الله پر رضا کې لګیا دی او بل حدیث دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې کله سره د بل چا په خدمت کې دی کار حل کوي نو دا سره به الله تعالی د کارونه حل کوي دا ټول تمهید می درته دې لپاره اوتړو چې اسلام اجتماعیت سره تعلق لري او اجتماعیت بغیر د مینی محبت نه ناممکن ده دا کې دی نشي د دې مثال د دې تعمیر ده دې تعمیر کې خخته ده سیمټ دي ریګ دي اوبدي د مستری کردار ده مزدور کردار ده اوس پنه ده وغیرہ وغیرہ ټیک ده اوس خخته وای یا د خخته ولا وای شریک بنه راوړي نو دا تعمیر بنه جوړي
او یا مستری وایي چې وبو پکې نه اچوم یا پکې ډېری اچي یا پکې بالکل نه اچي وغیرہ وغیرہ دا ټول شي نه تر څو پورې چې دا ټول په یو بل سره معاون نشي دا خطه خخته د بارنۍ برداشت نکي د بارنۍ خخته په دې خخته باندې ځان کې خودو ته پرې نګدي نو دا تعمیر بنه جوړي چې دا تابع شي هر خخته هر سریا هر اوب هر سمټ دا ټول په خپل مقدار په خپل ځای کې برابرۍ نو تعمیر به جوړي دغه رنګ اسلام هم دغه رنګ اسلام هم او دې د پاره الله تعالی د نور احکاماتو نه علاوه اټور نه لوی حکم د صدقاتو کړي په صدقې سره د بسړي زړه ګټل کی هغه شکرګزار وي هغه هغه باندې مطمئن شي وغیرہ وغیرہ اته سوال د خپل ځکی او د دې اسلامي نظام د پاره د دې اجتماعي نظام د پاره اسلام کې اجتماعي نظام د پاره اټور نه بدترین شی چې هغه نفرت پیدا کوي دا سود ده ټول نه بدترین شی چې نفرت پیدا کوي ذریعہ د نفرت جوړیږي دا سود ده شریعم هغه سړی چې چا سود خوړلې وي د چانه قرضه اغستی د سود په بنیاد باندې د چره د هغه سود خور په باره کې د خیر کلمه بنوي دا په دې باره کې خیر کلمه نه وي او دا مشهدنه پټیږي را پټي او دا او ادا چا چې غسته ور کړل دا هر مشه لپاره غنه خفای هم دا وجه دا چې موږ په دروازو باندې په دکانونو کلی ودار یا قرض دا اول کې کن او بیا پلانې اخیری کې بیا موږ لیکلی وي چې دا د کینچی مثال ده د دې مثال د کینچی ده نو دیو جن موږ وای قرض مغوړه د دې لپاره چې تعلق هم سره کړ شي او دغه قرض چې د سود په بنیاد باندې شي نو نورم ذریعہ جوړ شي دا د خلکو مثال مې دې لپاره نه کوته چې کني قرض ما ورکوا قرض ورکولو کې ثواب دی اوسرو راضي تاسو وګورئ چې دا غي څومره ثواب دی نو دا وجدا عمده وجدا چې د اجتماعي نظام کې هر هغه شی چې د اجتماعیت ته نقصان رسي هغه الله تعالی منی کړی عمده وجدا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سباب المسلم کفر فسوق کنزل کول بل مسلمان ته دا فسق دی وقتاله کفر مرکول دا کفر دی عمده وجدا چې الله تعالی فرمایي ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم چې بل مسلمان قتل کو هغه د بار جهنم او بیا څلور سزاګانې الله قدلی علاوه د یعنی جهنم سره درې نوري لعنت بوي هرمشه بوي او د هرمشه د بار جهنم کی دا غد پر ازوک چې د بل مسلمان قتل کی او کچېره د جهاد حالت نه وي نو مړ کول د بل انسان هی نه غدي الله تعالی طرف نه منل یعنی د زنا چې مسلمان باندې مړ کینو کافر به مړ کوي کله جهاد حالت نه نو کافر به هم نه مړ کوي هم دا غرانګي به ثابت او سوال کو دا ټول بل څه نه بچ کوم جی دا ټول د ورلد بانک او د دې ایو جی دا مطلب چې کوم ټول په دې کې شامل جی پاکستاني مو جی جی بالکل دا مطلب دا ټول څه اړیکه دي چې جی جی دا کوم څه کې پاس لا د مسلمان د فراس کا د کوم شنو جامع او جی راضی جی مخکې راضی ان شاء الله شروع کوي صحیح ده جی دا بالکل بالکل جی عمدہ وجہ دا داسې مجلس تاسو ته معلوم دی چې په هغه مجلس کې زمونږ حکمرانانو ته دعا شوي معلومه نوخه دا ولي دا نفرت ته دا لريواله ده داسې مجلس تاسو ته معلوم دی چې هغه د ورلد بانک ته دعا شوي IMF ته دعا شوي يهوديانو ته دعا شوي دغه د سود اصل خواري هم د کدي د سود خوار یا داسې سود خور تاسو ته معلوم دی چې دا هغه سود خور د بار خلکو بزړه کې نرمي وي هغه پر د خیر جذبات وي دا به چرته تاسو نه معلوم دا نه کې دا لا ویل چې نشته هم دا وجه دا چې موږ د نفرتونه دي او د هغه باقاعده د سازش په بنیاد باندې دا بانکونه د کاروباري ادارې نه دي ګوري د IMF ورلد بانک زړه په دې معلوماتو نه خبر خدا کاروبار د پاره نه دي جوړ دا صرف د قومونو او خاص کر د مسلمانانو د استحصال د پاره جوړ دا جوړیندې د پاره دي چې دا راګیر کا ځکه چې پښتو کې مطلب له پښتو کې بدابي معافي چې خدي خو خاوند دی او معلوم دی چې هغه څو ورته وایو هر څه مطالبه کوي هغه به منی خدای مجبور ده او د نر خاوند چې کم دی دا قرضدار دی نو چا باندې چې قرضو دا به د سړی لپاره دا حیثیت لري لکه خاوند چې هغه ارته مطالبه کوي هغه به مانی نو دا موږ د پاره د خاوند حیثیت لري د ورلد بانک او د IMF وغیرہ دغه دومره کړیو مطالبه د امدادي دومره پیسې در کومه خو بجلی به دومره ګرانه دومره بجلی ولې ګرانه ده دومره بدا در کومه خو تعلیم کې بدا د پالیسی وکای دا چې به کومه دا بکدا جوړ شي به هم د پاره يهوديانو کړی
او الله دا منع کړیو کدا موږ هغه وخت کې دا منلې وې نو دا کیفیت بنوي اوس بنوي دا غسي وغیرہ وغیرہ جی 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 مدغه جواب رسول راځي جی هغه جواب دا دی چې آیا دا ټول نظام زموږ د بانکونو د کاروبار د فصل وغیرہ وغیرہ دا ټول سودی دي نو آیا دا موږ ته جایز ده کنه جایز ده کدینه بغیر حلاله طریقه کې دی شی ممکن وي نو بیا خو صحیح ده کنه وی نو څومره پوری الله تعالی ته په هغه شي کې ملامت کی چې هغه شي کې ته ملامت کی خبره جواب در کومه غلې هغه شي کې ملامت کی چې کم ستا په اختیار کړي او د عمدی آیتونو په اخر کې الله تعالی فرمایي آمن الرسول بما انزل الیه کی لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله به سزا نه ور کوي مگر د هغه شی چې هغه په وس کې وي کته په وس کې وي ختمولای شي او نه ختمای نه به ملامتي او یا غینه بغیر تکار کولای شي ونه کوي نو بیا ملامتي خو کنه شي کولای نو الله تعالی په امدی صورت یو څو آیتونو نه بعد آمن الرسول بما انزل الیه کی اخر کې فرمای لا یکلف الله نفسا الا وسعها دا غیر شان نزول تاسو بواوري او دا غیر معنا بم تاسو واوري ان شاء الله بیا به تاسو باندې پوښي خو د دې مطلب دام نه دی چې خاموش کینا او بس ټیک ته مجبور یم نو مجبور خو په مکه کې مسلمانانو مو هغه قرار نه وناس هغه مسلسل ملګری جوړ کړل دا تعداد ته ورسېدو چې هغه د مکې نه اوتیدل او باقاعده یو سټیټ جوړ کو او بیا امغه سعودي نظام امغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ختم کو نو الله فرمایي په مسلم شریف کې حدیث کې دا من را منکم منکرن فلیغیره سوچ تاسو کې بدی وګوري من دي کې هغه بيد په لاس خپلوان دي کله لاس طاقت نه وي نو په شبا باندې کله شبې طاقت نه وي نو بیا دې بزرګ کې بدو غني او دا ټول نه اخیره درجه ده د ایمان او دغه ذمہ داری ده د مسلمان چې موږ خبر یو چې دا بد ده کپنیانی ادارې وغیرہ وغیرہ او هغه باوجود موږ دا هغه بیان هم نه کوو خلک هم نه وایو تیاروم نه څوک نو الله تعالی به دا هغه ختمول خو موږ ملامت نه یو ځکه چې موږ وس کې نشتا خو د دې ملامت به کم از کم یو چې تاسو په خلاف باندې څه کار کړی دا خلک خبر کړیو تا پوي کړیو په دې باندې یاد دي یا تا منه کول کوشش کړي وغیرہ دا زموږ ذمہ داری به حیثیت مسلمان دین اخلاصي دی نشو کچېری موږ دا کړی نه اوس تاسو پوښیږئ نو اوس د سود ته نور خبر تراشي نو دا تاسو ته ما تمهید او تاړو دې د پاره چې اسلام سره تعلق دې د دې خبرې چې پاره کې مینه محبت وي او دا سود چې کوم دې دا د دې رکاوټ دی دا ډېره غټه وجه فهمه وجه دا چې څومره چې ماهرین دي د بی بی ای او ام بی ای وغیرہ والا دا کوم چې معاشي نظام باندې پویږي دا کوي دا ټول په دې باندې متفق دي چې څومره پوری پیسہ بازار کې گردش نه کوي عمره پوری به مهنګای خامخالي او عموما په سود کې پیسې چې کوموي دا مالدار سره جوړ شي هغه سره جوړ بشي یو ځای ته راځم شي او دا گردش نه کوي نو چې گردش نه کوي نو دی وجنه په بازارونو کې هغه شی کمزور شي لکه دا چینی اوس چې ګران ده کم شو دا ولې ګران شو ولې کم شو ځکه چې دا د بازارونو د مارکیټونو نه ګدامونو ته جمع شو نو چې ګدام ته جمع شو نو چینی ګټه چاته لړه یو څو افراد ته او کدی گردش کړي وې دي پیسو اور چاته رسیدلې وې د دې قیمت به کمو په دې سره چې څومره کاروباريان متعلق دي هغه ټول د الله تعالی د خیر او برکت ورکړي همدارنګه نور حکمتونه دي بهرحال چې کوم د دې آیتونو کې عثماني دي هغه تاسو اورئ بیا تاسو ان شاء الله مزید پوهیږئ وحل الله البيع حلال کړی د الله تعالی سوداګری کاروبار وحرم الربا حرام کړی د سود او فامن بس هغه څوک جاء او چې ورسېدو هغه ته موعظه النصيحت من ربي دغه طرف طرفنا فانتها بس هغه منشو فلو بس هغه د پاره ما هغه سلف چې مخکې تیر شوی دي وامره او معاملات هغه ان د دې آیتونو مخکې چې سود کړی دی دا غي معاملہ ال الله تعالی ان الله تسبر شوی دا ومن عاد او څوک چې زیاته کوي بیا کوي اعاده کوي ان بیا کوي فاولائک هم دغه کسان اصحاب النار دا ملګری د اور دي هم دوی به فيها په دې اور کې خالدون همیشه وي اوس تاسو یو څو حدیث واورئ خو شوق سره دلچسپي سره واورئ مسلم شریف کې حدیث ته رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې په سود کې څلور کسان کم از کم دا شریک دي سود ورکون کې تحریر لیکون کې گواه کون کې او باغی یعنی د اغي د سود ورکون کې سود اغستون کې د اغي لیکون کې او باغی باندې گواہی ورکون کې دا په سود کې یو شان دي برابر دي
دا ټول شریک دی په دې کې ګناه کې دا شریک دي دغه کمه زیاده نشته دا ټول برابر مسلم شریف حدیث ته همدارنګه د ابن ماجه یو حدیث ته چې د سود اویا حصے دي اویا حصے د سود یعنی ګناه او د دې یو حصہ یعنی دا سود چې کومه ګناه ده دا چې دا تقسیم کې 75 حصو باندې د دکم ترینه ګناه دومره ده لکه خپل مور سره چې زنا وکړي یعنی یو سړی خپل مور سره بدکاری کوي او یو سړی یو روپۍ سود خوري او دا غیر اغست او یا یم حصہ دا د مور سره د زنا ډیره بدتر ده دویم حدیث شو دریم حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مسند احمد او دارمی کې صحیح حدیث ده هم چې یو درهم سود باندې خوړل دا 36 مرتبه د زنا نه ډیر بدتر ده یعنی یو سړی 36 مرتبه زنا کوي او یو سړی یو روپۍ سود خوري نو دا یو روپۍ سود خورون کې دا غنا ډیر ګناګار ده هغه ډیر ګناګار ده اومدارنګي د معراج په موقع کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې ما یو سړی ولیدو چې د وینو ډنډو پاغه کې هغه نه راوته او دلته یو سړی ورته کانه براغلو دا هغه په تندي باندې بوله کېدو دوباره به پرې وته وینو ډنډ کې بلاړو بیا براوته بیا بلاړو بیا براوته بیا بلاړو ما پښتنه وکړه جبرائیل علیه السلام نه دا څوک دی هغه ما ته ولې دا سود خور دی دا سود خور دی او د لپاره په قیامت پورې دا سزا وي هغه نه بعد الله تعالی جهنم ورکی د سړی دا اومدارنګي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي چې و کبیره گناهونو نه ځان بچ کړي و کبیره گناهونو نه هغه و کبیره گناهونو کې د سود هم ده شرک ده مور پلان نه فرمانی ده او سود هم ده باغې نه ځان بچ کړي نو دا وړو ورته ان هدایت او حدیثونه چې مادل ته جمع کړی دي او دا غي کافی دي هم دې لپاره او بیا ورسته تاسو آیاتونه واوري چې الله تعالی به څومره خپکی او امدغه آیات په خپل ډېر لوی دلیل ده چې هم فی خالدون دا به همیشه په ور کی یمحق الله الربا بربادی الله تعالی سود لرا سود مال کمای الله تعالی یمحق یو شی ته جوړ کی مطلب موږ داسې دیوال جوړ او دې ته وینه ولګیدل او دا چې ورور ختمي کی میاش بعد کال بعد چې موږ ګور باغ کې شي نه دې ته ویل کی ان استاد هغه پیسہ او دا اوس به سوال کوي چې ناس سره پیسې ډیریږي نو پیسې خو واقعي ډیریږي هغه چې سود واغله نو 15000 دی واغله 15000 ډیری شي خو لږ د دې اصلیت تلک توجه ورکړه پیسې څه د پاره دا پیسې مونږ ګټو دا مونږ ولې ګټو زیواره کوهات نه راتلم دا اسامه د سیور کوټه غونډه دومره و تقریبا ناغه کې ما د مخ کې سیټونه ول دا فرنٹ سیټ نو دیم دا سره کېنه ول دا نو ډرایور ماته لګیا دی چې ته دا ځان سره غي کا او دا بل سره در سره کی ډیر هغه په دې باندې هغه نه کینه ما د 10 روپۍ زره پر کوم پروا نه کوي ناغه وې څه پر 10 روپۍ اضافي توانی کوي دا بل سره در سره کی نو ما ورته ول چې ما د 10 روپۍ ګټلې دي لپاره دي چې ما او ما بچی ته آرام ملو شي چې ما بچی ته پکې آرام نه دی که زما د 10 روپۍ زما جیب تراغله نو دې څه کوم نو پیسې وو ګټل کېږي د آرام لپاره او دا کمې پیسې اصل مقصد خمدغه ده اصل مقصد خمدغه ته اطمینان او آرام ملو شي نو چې تا ته په پیسو کې آرام او اطمینان نه ملاويږي نو چې هغه زر دی او کغه نه یو لک شي او کغه نه یو کروڑ شي نو هغه څه فائدہ ده او څه فائدہ څه فائدہ نه کوي نو هغه اصل فائدہ یو خبره دویمه ده چې مشکلات عموما پیسو باندې حل شي د یو سړی مشکل تبا بیماری راغله و یو پیناډال سره حل کیږي هغه وخري او بیمار جوړ شي او یا چې د دکان ته لاړ شي واستنه انجکشن وغیرہ وای او د یو سړی پیسې په دې باندې ګرځاو په ارمای ته بوزاو به شفا ته بوزاو به انګلند ته بوزاو بیا په کرونا په ولګوا او اخیری کې دا تمړې مشي نو دې مقابله کې د دې پیسې ډېرې وي دا ډېر فائدہ منو ولا چې پیسې نه وي هغه ډېر فائدہ منو اومدارنګ پیسې خلک ګټي د عزت لپاره چې ما عزت جوړ شي او دا صدقې ور کوي نو چرته چې د دې عزت احترام کیږي خو کله چې سود خوللې وي نو چې چرته زی او یا چې سود خوللې خبر شي چې بیمار دی نو ان شاء الله دوه رکعات به اضافي کوي چې خدای خو دې روغ مکا خدای روغ مکا هغه لپاره خدای جذبات نو د دې عزت خو ختم شو بیا او نه د عزت فائدہ کوي بیا نو اصل مراد هم دغه دی د کارونه بنه کیږي د لوګه بزیاتی د مال کې به برکت نه وي د مال کې برکت بنئ الله تعالی دې موږ تاسو بچ کړي سنت نو يمحق الله ربا بربادي الله تعالی سود او يربي او ډيري الصدقات صدقه څه شي ډيري هر شي ډيري مين ډيري پیسې ډيري محبت ډيري صدقاتو کې نور اضافه کوي وغيرها وغيرها تعلق ډيري
والله ولا تعالی لا يحب نفخي كل كفار هر یو ناشکر کفار د مبالغه صيغه ده انتهایی ناشکر ډیر زیات ناشکر او الله تعالی د سود خوره لپاره استعمال کړی دی چې دې خټ ناشکر دی ډیر خټ پیسې ما ور کړی دي او ګټه به خپل کوي او ناجایز ګټه کوي ناجایز اسیم ګناګار دی ګناګار ان الذين بشکا کسان او دام تاسو واوري چې سود الله تعالی تدریجن منع کړی دی تدریجن एकदम الله سود نه منع کړی اول یو حکم بیا بلو دا درې احکامات د تخیما او خاص کر د خپل زنانه او د پاره کوم چې بر ناس دي اغه ته او اغه ته مې دا درخواست یا څوک چې دا واوري دا نور زنانه او تم دا خبره ورسوي کما خبره سورۃ الروم آیت نمبر 39 سورۃ الروم آیت نمبر 39 آیت نمبر 39 آیت نمبر 29 ته کنه سورۃ الروم څه نمبر آیت ہے سورۃ آیت نمبر 39 نا سورۃ نمبر سے یہ رشتہ میں سپارے کے پارہ نمبر 21 سورۃ الروم سورۃ نمبر 13 سورۃ نمبر 30 آیت نمبر 39 ډیر ضروری آیت ہے ټولو د پاره خزانانو د پاره خاص کر دا سود د ګوره دا کم چې ته خیمه اوس تاسو واورئ سورۃ الروم پارہ نمبر 21 سورۃ نمبر 30 آیت نمبر 39 شپارہ شلمہ یوشتما سورۃ درشم آیت 9 درشم وما آتیتم او څه ور کوي تاسو مر بند سودنا لیربو دې لپاره چې ډیر شي فی اموال الناس په مالونو د خلکو کې فلا يربو بس نه ډیری اغا عند الله د الله په نسبت باندې وما آتیتم او چې ور کوي تاسو من زکات د صدقونا تريدون چې تاسو غواړئ وجه الله رضا د الله تعالی فاولئک بسمدغه کسان هم المضعفون هم دې زیاتون کې دي د دې تشریح ټول مفسرینو کې اواشان کړي اختلاف هم پکې نشته عجيبه تشریح دینه مراد هغه شی دی چې ته چاته په تحفه کې ورکړي او په دوه موکو کې خاص کر ورکړي په خوشحالي کې یا په خفګان کې او دې د پاره ورکړي چې ما د غمال کې ډیرواله راشي او بدل ماته ملاوي شي بس دغه سود دی څه مراد دی نه راشي اوس معاشره ده مړ شوی دی 5 کیلو چینی وړي او دې د پاره وړي چې سبا زما مړ وشي به بدار وړي دا سود دی دې د سود وای او زه واده ده تحفه وړما جړی تا او یا خدي ته کپڑے وړما دې د پاره وړما چې سبب ما ته راوړي نو دا سود دی بیا جنازې ته زی دې د پاره زی چې به ته مرشي مونږه ومن وای موټه دا چې جنازې ته نه چې خدای جنازې ته مونږ څوک ناراضي نو ته زی دې د پاره چې بل جنازې ته راشي نو دا الله رضا لپاره شو کړه ته جنازې لپاره شو په ټول ورانه ده کنه نو الله رضا لپاره کوا عمدہ کوا د الله رضا لپاره کوا نو چې نه کو الله رضا لپاره دي عمدہ کارونه اجتماعي نظام کې کیږي د الله رضا لپاره د الله رضا لپاره بیا به تاسو ته وایم او الله په دې آیات کې ویل هم دي چې ته کای دې لپاره چې الله راضي شي نو الله به ناراضي شي او ستاسو جنازه به ان شاء الله کمزوري نه ان شاء الله چې رب کوي او د پیغمبرانو او د صحابه کرامو او د نیکانو خلکو جنازې په کورونو کې شوې دي دوه زنانو کړي خدای الله پولیس باندې هغه به قدر نه و د الله پولیس باندې خود تلاش شاد الله رضا لپاره تحفه وسا د الله رضا لپاره چینی وسا الله رضا لپاره مړي سره غمرازي وکړه الله رضا لپاره وکړه او چې ته د بدل لپاره کوي نو داړم باندې حکم د سود باره کې دلته نه صحابه کرام مسلمانان علماء دې لپاره مکو وای کوي هم دغه کار د الله رضا لپاره شمان الله راضي څنګه تاسو چې یو خدي د کلو خدونه پښتنه وکړه مشران خدي چې ملاله بابو چې ورته وای هغه باقاعده غنیش ماری چې ما د څومره صوبې ده ته ما یو سټ ور کړو ته ما ته چې ګور راوړي نه نو ته بیا ګوره هم نه غری وای ما د 500 سټ ور کړو ته زرو خو راوړي نه هم نه کوي وای نو که توانی خو اخو لاړ نقصان شو چې ګټه دې مونږه کو ولادم ناراضه دا غلاړ نقصان دی وکړو
هغه لاړ نقصان شو نقصان خدای همدغه خو الله تعالی منی کړي ته هم دې ته پاره دا لاره ده پاره الله تعالی به بدل درکې الله به بدل دا یو آیات شو دویم آیت د سورۃ آل عمران آیت نمبر 130 ته یو سلو درشم سورۃ آل عمران یو سلو درشم دا دویم نمبر منه ده د سود باره کې دویم نمبر منه ده د سود باره کې څنګه کې الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون تاسو سود تو چند مخوري ان 100 باندې بیا 100 بیا 100 باندې بیا 100 داسې مخوري دا دویم حکم او دریاو لکړی او دریم آیات چې کوم دی هغه تاسو واوري هغه دغه دی دا کوم چې تاسو واورئ چې نه بالکل مخوري بالکل مخوري دا دریم کو کې نازل شوی اول د روم نازل شوی دی بیا د سوره ال عمران نازل شوی دی او بیا د سوره بقره نازل شوی او د سوره بقره دی آیاتونو باندې کې عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې دا د قران کریم ماخري آیاتونه دي دا اخري آیاتونه اوس تاسو مخکې واورئ يمحق الله الربا ويربي صدقات كما يلا تعالی سود لرا او زیاتې الله تعالی صدقې اوس تاسو نه پښتنه کومه جواب راکې خپکیږي ونه دغه چې مشران ټول کله چې موږ بهر نه راشو د حج نه یا د عمره نه یا بل چانه او ته چاته تحفه ورکی یا چاته ورشي عموما هغه خلک خوشاله شي که خپه شي موږ چې کله تحفه چې ورکو د الله تعالی لپاره دي خوشاله شي او چې کله موږ نیت دې بدل د لپاره نزه تاسو ته مسالې او خیمه اوس چې کله موږ ودونه وی او موږ باغې کې جوړي وکړو چې دا دې لپاره دا دې لپاره جما تر کوي عموما هغه به خپوي څوک وایي چې سپینه کپڑے راکړه مړي کپنه راکړه څوک وایي هغه پلاني ته خبر کماته کمزوري راکړه هغه پلانې سوال دا ماته دار راکړه عموما دا سکیږي عموما امه تاسو نه مړي بل خبره ده خبره ده حقیقت هم دا غره چې دا څوی عموما هغه سړی په نشي خوشاله چې دومره مالدار سړی ویلې یو برې چینی راوړه او کنه دا ایله دومره شی مړه وای څوک لاس کې دا سره په معنی راغستې عموما هغه دغه سی وای دا غنیت خبره چې نیت کې دغه هغه کوټوي ندی وجنه الته ټیم جوړ نکی عموما هم دغه سی دا دومره مالدار یو خور غوندي چانه کې راوړیو انغه او بیا دی وته چې کله وړي نو دلته بیا ور سره کارت مونږ ولي ګجدار فلاني طرف نه دی چې هغه بیا پته ولګي او بهرحال الله دې متمافیو کې الله تعالی دې تاسو دې ګناهونو نخلاص کی ان الذين بشکا کسان امنوا چې مؤمنان دي او عامل الصالحات عملونه یو کړل نیک واقاموا الصلاه او قائمكم منذ اتوا الزکات او زکات ورکو لهم دې لپاره اجرهم اجر د دوی د عند ربهم د دې رب سره ولا خوف نبير عليهم بدوی باندې ولا هم او نه بدوی يحزنون غمجني یا ایه الذين امنوا دا آیات بس ډیر کافی ده دا دوا آیتونه ډیر خطرناک دي اے مومنانو اتقوا الله نو یریږي وزرو او پرېګ دی ما هغه شی بقیا چې باقی دي من الربا د سودنا ان کنتم مؤمنین کچې تاسو مؤمنان یې دا حکیمانه جواب دی الله حاکم دی فیصله د حاکم په بنیاد کړی دا چې کوم مؤمن یې نو پرېګ دی بس نور عقل چونچا یا یعنی اگر مگر وغیرہ دا ورکه مکه بس پرېګ دی فإن لم تفعلوا او کبیای مې نه پرې دی د دومره آیاتونو باوجود او دومره احادیثو باوجود به مې نه پرې نو فاذنوا نو تیار شي اعلان واوري بحرب من الله جګړه ته د الله تعالی طرفنا الله سره جګړه ته تیار شي ان دې مطلب دی چې الله سره جګړه کوي الله دې موږ معاف کړي یا الله تعالی موږ معاف کړي ورسول یو دغه پیغمبرنا و ان تبتم او دا آیت دې لپاره هم د عبد الله ابن عباس فرمایي چې یو مؤمن زورور وي یا حکومت وي یا سربراه وي او بل سره سود نه منې کیږي نو چې الله وسره جګړه اعلان کړی دی نو دې الله سپید الله ملګری دی نو دې مسره جګړه وکړي دې مسره جګړه وکړي فاذنوا بحرب من الله تیار شي جګړه ته د الله تعالی طرفنا ورسول یو دغه پیغمبر سره و ان تبتم کچری تاسو توبه وباستلا ان تاسو بچ کړی ځان دې سودنا فلکم نتاز دپارا رؤوس اموالکم اصل د مالونو دی راس المال یعنی یو لګ په سود ور کړی دی نو سود 5000 دی نو 5000 خو پرې دی نو اصل مال دی نو رکیږي هغه واخلا هغه راواخلا راس المال به تخپل حق دی هغه به درکې لا تظلمون نب ظلم کوي تاسو ولا تظلمون او نب تاسو سره ظلم کیږي څنګه تاسو ظلم نه کوي تاسو ان داس نه دا چې کني بس سره ظلم مکو غریب سره تمالدار تاسو سره هم ظلم نه کوي
الله طرف نه یو د پارم ظلم نه دی و ان کان کچری وی دا مکروز چاته چې قرض ور کړی دا ذو عسرتن تنگ دستا عسر تنگ دستی ته ویل کیږي پیسې نشته ور سره فنظرتن نو هغه ته انتظار کول پکار دی بیا انتظار دغه د پاره الا میسرتن داغه تر اسانچی پوری ان هغه سره چې پیسې وشي که پیسې نشته نو انتظار وکړي چې پیسې ور سره راشي وان تصدقوا او کما فی کوي دغه چشتنه ور سره خیر لکم داړه غره د تاسو لپاره ان کنتم تعلمون کچری تاسو پوهیږئ مسلم شریف کی حدیث ته چې کتا سو دا غواړي چې قیامت په ورځ دی الله ما سره نرمي وکي دا مخایشي نو خپل مکروه سره نرمي وکي چاته چې قضا ور کړی دا هغه سره نرمي وکي الله به تاسو سره نرمي وکي او بل حدیث ته د مسلم شریف چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا د مسلم شریف حدیث ته چې د قرض ورکون کې دا پیسې هر ورځ اون دومره اجر لري لکه دا پیسې چې د الله رضا لپاره مفت ورکړي وي قرض فاده چې کمی ورکړي همدغه رنګ رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي چې کم سړی په قرضې کې مهلت ورکړي دا سړی په مرضی باندې یا معاف کی قیامت پر ورځ به الله تعالی د خپل د عرش د سوري لاندې ورته ورکړي دغه د کغور کړي او بیا ورپسې او الله فرمایي وان تصدقوا کچری معافی کوي خیر لکم دا غره د تاسو لپاره ان کنتم تعلمون کچری تاسو پوهیږئ واتقوا یریږئ یومن اغه ورځنا ترجعون چې تاسو به واپس کړل شي فيه باغ ورځ کې ال الله تعالی تا ثم بیا یعنی دا اوس بیا الله تعالی ګوري احساس ور کوي چې د دنیا کې نشي پر خوده نو اغه ورځ لګه مخه تک چل دا ولا مخه ته ولاړی ثم بیا توفا پر ور کړل شي کل نفس هر یو کس دا ما هغه بدلا کسبت چې د کم کار کړی کم کسب چې د کړی یا بدل به ور کول شي هغه څه چې کړی وي وهم دوی سره به لا یظلمون کمه نشي کوله ان ظلم به نه کیږي د په نکیانو کې به کمه ناراضي یا ایه الذین آمنو دا د قران کریم اټورنا لوی آیت ته دا معاملات سره تعلق لري معاشي معاملات یا مالی معاملات سره معنی هی کې وستول وضاحت ته اے ایمان والو اذا تداینتم ارکل چتاس جی ارکل چتاس معاملہ کوي دیو بل سرا بدینن د قرضې قرض په بنیاد باندې شی اخلي خرڅوي الی اجل تر یو وخت پورې مسمن مقرر شوی فكتبوه نو لیکي یعنی دا پیسې دا شی متراکا یو کال بعد وزدا پیسې در کومه نو دا اولیکي او لیکي څنګه وليكتب پکار دي چې ودی لیکي بینکم تاسو بمنځ کې کاتبون یو لیکون کې بالعدل په انصاف سره الیکل تم دریم کسو کی هغه تم په انصاف وکي چې یو بل سره نه د ورکون کې حق تلفیو شي او نه د اغستون کی ولا ابا او انکار دینه کوي کاتبون لیکون کې ان یكتب دا چې ولیکي ان د لیکلو نه به انکار نه کوي کمال کڅنګا علمه الله خذلی دی الله تعالی اغتا ان لیکل الله تعالی اغتا خذلی دی نو دې به انکار نه کوي د لیکلو نه فلیکتب بس پکار دي چې دې ولیکي وليملل املا دی وای یعنی بیان دی هغه سړی وکي پیراګراف الفاظ یا هغه محاوره دی هغه سړی وای کم سړی الذي هغه سړی علی الحق چې باغی باندې حق دی دغه چې منکر کیږي عموما مغه ورکون کې غنه منکر کیږي نو دی وجنه الفاظ پیراګراف جملې دی هغه سړی وای چې هغه ثبات انکار نشي کولای وليتق الله او يودي ريګه د الله تعالی نه ربه چې د رب دی ولا يبخس کمه دینه کوي منه د دینه شین هیڅ شی فین کان به کچری وی الذي هغه سړی علیه الحق چې باغی باندې قرض دی هغه باندې حق دی قرض دی سفیهن باقلوی یعنی بیان نشي کولای املا نشي ویلای پیراګراف نشي جوړولای او ضعیف یا کمزور دی سترګو نظر نشتا یا بل یو کمه ده پکې نو بیا څوکي او لا یستطيع یا طاقت نلري ان یمل دا چې املا وایي هو اغا فلیملل بس املا دی وایي بیان دی وکي ولیه د ولی ان چاته چې د میراث پاتې کیږي بالعدل په انصاف سره نو ولی دی جوړ کی ځانتا دا اختیار غاډ انصاف وکي واستشهدوا گواهان وسیګه راولي مقرر کئ په دې معاملې کې شهیدین د دوه گواهانو من رجالکم د تاسو د سړونا من رجالین تاسو سړی کوم د تاسو ان تاسو د مسلمانانو نه پکاره دي مسلمانانی فإن لم يكون بكثير نيد وكسان رجلين دو سړی فرجل يود سړی شي وامراتان يود ودي خديشي یو سړی دو خدي کچيري یو سړی وی نو یو دو زنانه کی او که یوم سړی نه وی نو څلور زنانه گواہی قبول نه ده ټول زنانه قابل قبول نه دي بیا
یو بخامه کم از کم پیدا کړي ممن دا غنا ترضاونه چې تاسو په راضي یې یعنی هغه گواه چې تاسو دواړه په فرق نشته جی خیر مرته جی خو جواب کوم مرته تاسو ته خیم ممن دا هغه چانا یعنی دا گواهان به هغه سو کی ترضاونه چې تاسو دواړه په راضي یې من الشهداء دا گواهانو نا داسې گواهان باندې مقرروي چې د یو فریق وخت نه دواړه به متفق وي چې او دا صحیح ده ان تضل د خځه ولی مقرر شي اوس واوري ان زکه چې تضل شهید کی دا وخذ احداهما یا وخذ د دوینا فتذکر نور یاد بکی احداهما د بلتا د بلا الاخرى دی بلتا ان وینه بهیر شي د بل به ورته ادا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نا امدد کرنګي تاسو هغه ته فرمایل چې الله تعالی په قران کریم کې فرمایي چې د خځه گواهی د دوه دا او ذکر چې د هیر ډیر دی ان نسیان د مؤثری مقابله کې د خځه زیات ته خځه زیات ته دغه جگہ هیریږي نو هغه سره د دویمه چې کومه ده تا ته مالس منا یا لس کیلو یو مال درکو دا ور سوا مثلا دی چوکا پوری او دا کمزور دی مثلا دا مې د لس کیلو مې دی ته مرکو خود فهم قسم ملګری دی پاره ور کوچته ورسا نو دا مده سخی ګړه وکړه کزیاته مې وکړه دا خی ګړه ده ال د بخدي حملي ال د بخدي خاون نه پریدي ال د بخدي مین چیزي ال د بخدي کور کې بل مجبوری وي ال د بل څه چل وي هغه یاد کمزور دی خدو خوشل مجبوریان مشکلات دي مکرر شوی د مجبورۍ د وجه نه ده دغه چې سړی نه وبل نو د دویمه د خدي تعاون د پاره ور کړی دا چې دا خدای ورسره کاغه نه شي چې دا به یې جوړ ملګرتیا وکړي او بیا عدالت ته زموږ مثلا د پښتنو وطن او په دې عدالت کې ټول سړی دي او یو خدای تراوله دا آسان کار د کګران کار خو چې خدای تفکی نو څنګه کمې یو بل ته تعاون جوړ شي خدای غوسره عدالت کې عموما خبره نشي کولای خو چې دویم ورسره عموما خبره ته څنګه جواز ورسره جوړ شي نو دا الله تعالی په دې باندې احسان کړی چې دوی مقرر کړی کمې به کړی دا د دې کار نه ده خدای د دې لپاره دنه د دې چې کوم کارونه دي هغه تاسو نه پښتنه کوم تاسو ته یعنی قسم درته درکما چې تا ته یو بچي پاتې شي دا به ته سحر پورې وساتي چا به شاړي هغه به مور غواړي هغه پي غواړي هغه متیاز نه پاکول غواړي دا موږ نشو کولای او دا خزه ډیر په خوشحالي سره کوي ډیر په خوشحالي ځنه کوي مو خوشحالي سره هم کوي او موږ نشو کولای او چې کله شپې سملو او چې د ماشوم شاړي نو یو ورته جو خلایکا او بیا ورته تور سره وځه موږ دا غږه اند سره کنه برداشت هغه تعالی دا صلاحیت ور کړی نو کم کار چې هغه موږ نشو کولای هغه الته ور کړی او کم کار چې د سړی هغه ته ور کړی دا یو دویمه خبره شو او دا دریمه خبره ده چې گواهی صرف په مالی معاملاتو کې ده په نورو ځایونو کې گواهی قابل قبول نه ده د خزه او ځکه نه قابله چې خزه په نرمي کې او په غصه کې دا د ټینګ نه ده خزه خپشوا دو خبره ورته وکړه ارته در قربان دي بالکل او یا خزه تلک غصه شه لګه ورته چې دمکی ممکی ورکا نه باز ارته لاړ نو هغه په الته حد مثلا یو سړی نه ژوندې لاس پکې کټ کیږي یا سړی پانسی کیږي یا یو بل ګناه ده کړی دا او ته دلته خزه ورته کې واغه سړی ورته وژړل نو چې وژړل نو خزه خلاړه او یا ورته غصه وکړه بل چې خیر دې نشته زوی درته وژنم خیر دې نشته زوی بس دومره دمکی ورکا بس ان شاء الله خبره ختم شي نو دی وجنه الله تعالی په دې باندې نرمي کړی دا الله تعالی دې لپاره د نرمۍ په بنیاد باندې کړی اوس تاسو واورئ ولا یابا انکار دنه کوي شهدا گواهان اذا ما دعو ارکل شدی رو بلل شي اغا فیصله وشولا دو کسانو گواہی ورکړه معاملې عدالت لاله سړی انکار کړی دی نو اوس به چې چا گواہی کړی دا به انکار نه کوي دا به مراوستل غواړي هغه جواب گواہی ورکړي نو دی به انکار نه کوي ولا تسمو او سستی مکوي اندا تكتبوه چې تاسو لیکلو کوي په لیکلو کې سستی مکوي یعنی ګوره بیا بولی کما یا نه لیکما وغیرہ وغیرہ صغیرا معاملہ وړي یو کبیرا و یا معاملہ لویوي الی اجله تریم نټی پوری ان ټم مقرره کوي او لیکلمو کوي ولا خبري غټوي خفغان باندې پکې ناراضي ذالکم دا تاسو د پاره اقصا تو ډیره د انصاف ته عند الله د الله په نسبت باندې او اقوام او ډیره زیات صحیح ساتون کې د شهادت گواهی د پاره یعنی سبب ته بیا څوک گواه کوي خدای ته لیکل کړي ګواه مقرر دي اوس خبره ختمه ده
وادنا او ډیر نږدې د الله ترتابو دا چې تاسو په شک پرې نه وځي بیا الا مگر اندا چې تكون وی تجارتن کاروبار حاضرتن لاس پلاس تجارت ته دا نه لیکینو خیر دی ان د اصل روپۍ والا او د 100 روپۍ چینی راکا نو خیر دی بینکم بخل منځ کې فلیس نشته علیکم بتا سمانه گناهن گنا الله تكتبوها چې دا سه معاملہ اون لیکي یعنی کدا اون لیکي نو خیر دی خو واشهدوا اذا تبايعتم او گواهان مقرر کوي کله چې تاسو سودا کوي ولا يضار او تکلیف بنشي ور کوله کاتب لیکون کیتا ولا شهید او نه گواتا دغه چې زما په خلاف ته گواہی کوي نو زما طرف نه وکړه درځي چې گواہی دی وګړو خیر دي نشته نه شهید ته هم تکلیف نه رسي او یا ته ورته دا ولې لیکل کړیو یا ونه لیکي منکر شه او موږ په پښتنو کې دا غرنګي کیږي کنه دا زورور خلک بیا غته گواته وچرانه شي عدالت نه باغته تکلیف ور کوي نه بلیکون کی ته تکلیف ور کوي وان تفعلوا کچری تاسو دا سی وکي فانه بد بشکا فسوق بكون دا تاسو باندې ګناوي ان د دې بوج په مستاسو باندې دی بیا وتقوا الله ويرجى الله تعالی ويعلمكم او خيتا ستا الله ولا تعالی والله ولا تعالی بكل شيء عليم باشبان په ده وان كنتم کچری تاسو علی سفرن په سفر باندې ولن تجدوا انم میتاسو کاتبا لکن کې فرحان رهن غاڼه ته ویل کیږي نو غاڼه کې دی مقبودتن په قبضه کړی شوی یعنی مثلا لیکن کې نشتا تمانه 10 روپیا 10 لک روپیا غواړي بل تنشتا نو تاسو را غاړی دا یا مثلا مال دی یا اسلحه دا یا د بینک کاغذونه دي د ځای وغیرہ نو هغه تور سره په غاڼه کې کېره خیر زما کوم کولای شي خو کاغذ مکه چې هغه د سود په بنیاد باندې وشي لکه عموما په افغانستان کې داسې کیږي او چې دا مکه زما وته بیا کوي یا دنه फायदा اخلا غاڼې شینو نه غاڼه شوی شینه फायदा غستل دا حرام دي دا به مالک اخلي ها کدا شی مثلا ګډه بيزا غوا یا داسې شی چې هغه خرچه کوي نو هغه خرچه په بدل کې دا غشینه फायदा غستې شي لکه په یو غستې شي هو خدای یو طرف ته फायदा شو او د بل طرف ته फायदा ووري کدا شی ورک شو غلپټ کو چرته یا مر شو نو دا چا سره چې خودی دا دی زموار نه په دوانی نشته دومره تحقیق به عدالت وکړي چې چل کيو کا خپل پټه کړی دا کواکی غلا دي شوی دا نو کا غلا وشولا یا مر شو یا بل څه چل شو نو نقصان مده مالکی هغه ته फायदा شو اوس بیا دی بل طرف ته وګوره کته په دوران کې بچي پیدا وشو یا قیمت زیات شو نو دا फायदा هم د مالکی نو फायदा مې د مالک دا نقصان هم د مالک دی د صرف دا هغه د لپاره غسته دا چې ماغه قرض راکی او کده ور باندې خرچه کوي د خرچې په بنیاد باندې هغه نه ګټه غستې شي لکه مثلا هغه پي کوي خو واخه خوري نو چې واخه ور کوي نو خیر دې پي وڅکا اپې تا دا جایز نور چونه دغه استعمال دا ناجایز دی فین امنا بس کچې تاسو اعتماد وکي بعضکم په ځنو باندې تاسو نه بعضن ځنو نه فليؤدي الذي بس پکار دی چې هغه سړی دی امانت ورکی او تو مینا چې هغه امانت چا سره خدا شوه دی یعنی مثلا ما باندې اعتماد وشو په دا شی ما څخه کې خدای شو فکر چې دې بیا واپس کی پدې کې چون چاره به نه کوي لکه څنګه چې قرض واپس کړه همدا غرنګ دې امانت واپس کی ها سوالای وکي هغه دې تنه واخلي یا د هغه په د هغه واخو یا خرچې دې پیسې دیوالي جی وليتق الله عموما دا چې څوک نشي نه وليتق الله او دې کې د الله تعالی نه رب او چې هغه رب دی هغه وي په نور مصیبت باندې ځان اړوم یو په قرض درکو بل ته مالم ساته وليتق الله او دې کې د الله تعالی نه رب او چې هغه رب دی ولا تکتم شهادت ما پټوي گواہی او من یکتمها چا چې پټکړه فانه بس بشک اغا آسم قلبه گناہگار زړه داغه والله ولا تعالی بما تعملون بخالی بغملون چې تاسو کوي علیم په هده دین ورستو آسم قلبه بارک یو حدیث ته د بخاری شریف هم ده او د مسلم هم ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان فی الجسد مضعه اذا صلحت صلح الجسد كله یعنی بزرګ کی و ټوکړه د غوخي کچېره دا اصلاح شي وي نو ټول جسم به اصلاحي او کدا بدن کې د غوخي و ټوکړه دا کدا اصلاحي نو ټول جسم به اصلاحي او کدا خرابي نو ټول جسم به اخراج او خبر شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا زړه ده فهو قلب بس خبر شي چې وهي القلب چې هغه زړه ده متفقون علیه حدیث ته نو ځکه الله فرمایي آثم قلبه لله ما فی السماوات و ما فی الارض
الله د پاره دی ما هغه څه په سماوات چې په اسمانونو کې دي و ما هغه څه په الارض چې په ځمکه کې دي و ان تبدو کچر ښکارا کوي تاسو دا آیت چې کله نازل شو صحابه کرام ډیر پریشان شو ډیر بغي باندې ګران پر وته د آیت دغه چې دی کې الله فرمایي چې کتا سو ښکارا کوي او کسړه کې کوي الله به سره حساب کوي یعنی پسړه کې د ګناه را تیر شو اومنه الله به حساب کوي او که کار د ګناه وکړه اومنه الله به حساب کوي مصابه کرام دا آیات ډیر ګران پر وته آیات معنا اوس تاسو اورئ لله الله د پاره دی ما هغه څه په سماوات چې په اسمانونو کې دي او ما هغه څه په الارض چې په ځمکه کې دي و ان تبدو کجر ښکارا کوي تاسو ما هغه څه فی انفسکم چې تاسو بزرونو کې دي او تخفوه یا پټوي تاسو یحاسبکم حسابو کی تاسو سره به پاغه باندې الله ولا تعالی یحاسبکم به الله حسابو کی تاسو سره الله تعالی فیغفروا بیا بخنو کی اغا لمن اغا چاته یشاء او چاغه خوخی او يعذب سزا ور کی من اغا چاته یشاء او چاغه غوړي والله ولا تعالی علی کل شیء قدیر پارچ باندې قادر دی ډیر خپشو صحابه کرام نو دې خفغان نه بعد الله تعالی دا دو آیتونه نازل کړل او په دې کې دا غي خفغان خو خود لري شو چې انتهایی خوشحال شو د الله تعالی طرفنا او ډیر خوشحالي آیتونه دي ذاتوا الله د دعا ترې کم خود لیدا الله تعالی هغه بوجم لري کړی چې 30 سر ته نشه رسوله همدارنګي هغه جرمانه او د سزا نه بچ کې چې تا په اختیار کې نشتا او هغه نه علاوه رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي بخاری شریف حدیث ته هغه هم چې دو نورونه دي چې هغه یوازې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته ورکړي شوی دي مخکې پیغمبرانو ته ورکړي شوی نه وو یو سورته فاتحه یو د سورته بقره اخري دوا آیتونه آمن رسولنا بعد او عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله زه د دې دوه آیاتونو د فضیلت نه خبر شوم بخاری شریف کې دا هغه نقل کړی دا خبره امام بخاری نو زه ډیر کمکل غړم هغه سړی چې هغه شپې ودکیږي او دا دوه آیاتونو تلاوت نه کوي او د دې دوه آیاتونو تلاوت به رسول الله صلی الله علیه وسلم مسخوتن کې کو ډیره بهترین ډیره عظیمه دوام ده پکې او ایمان اشاره هم ده پکې اوس تاسو هغه ووري به خپل ذکی آمن الرسول ایمان راوړل دي پیغمبر اول ایمان پیغمبر راوړل دي بما پاغه باندې انزل چې نازل کړي شو الیه د طرف ته یعنی قران کریم اول ایمان په رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړل دي من ربه د درب طرفنا والمؤمنون او ټول مؤمنانهم کلون دا ټول امن ایمان راوړل دي ټولو بالله بالله باندې او ملائکتی او فرشتو باندې او کتبه او کتابونو باندې او رسوله او دغه پیغمبرانو باندې ټولو ایمان راوړل دي لا نفرقو مونږه فرق نه کوو جدای نه راولو بین حدن بمنځ یو کس کې مر رسوله دغه پیغمبرانو نه یعنی عیسایان غوته دا نه وایو چې عیسی علی السلام نعوذ بالله الله سبحانه ده او يهوديانو غوته چې عیسی علی السلام سره د پلار نه پیدا شوی نه نعوذ بالله ایو تبل سوای یا محمد صلی الله علیه وسلم سره منونه ادا نه من رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ماته په یو پیغمبر باندې هم فضیلت مرا کوي او کچا ماته په بل پیغمبر باندې فضیلت راکو تاسو پوه شئ چې دا دروغ وای او مونږ ټول داس یو لکه د پلار نورونه او میان نه مبدلی دغه شریعتونه بدل دي او دین د ټولو یو دی او حاکمیت د ټولو د الله تعالی بیان کړی وقالو او دی اولی سمعنا من غواوردا واطعنا امنا لمغا دا خاص صفت د مسلمانانو او د يهوديانو صفت داو چې هغه ویلیو تاسو اوریدلی و چې سمعنا وعصينا من غواوردا خو اومم نه منله منیمنا او د صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت صفت داده چې دی واوري واطعنا او بیا وی اومم منله لکه نن موږ احکامات واوریدل نو الله تعالی موږ ټول ته توفیق راکړي چې موږ وی واطعنا او الله تعالی اطاعت توفیق هم راکړي غفرانک بخنه غړم غتانا ربنا اعزم غربا و الیک المصیر هم تا طرف ته واپس درتل دی لا یکلف الله تکلیف نور کوي الله تعالی نفسا هیڅ یو کستا الا مگر وسعها داغه د طاقت مطابق یو شی ستا په وس کې نشته تاغه کول نه شي نو الله طرف نه ملامت نه الله طرف نه ملامت نه تاسو سوال غا جواب ده همدا غرانګي په سورته حج 87 نمبر آیات 87 کې 87 و اتیم ما جعل علیکم فی الدین من حرج تاسو باندې الله تعالی په دین کې اضافي تنګی نه دی خو تنګی در باندې نشته همدا غرانګي سورته بقره کې تیر شوی دی یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر سورته بقره آیت نمبر 185 185 همدا غرانګي سورته تغابن کې الله تعالی فرمایي تغابن آیت نمبر 16 16 شپږم فتقوا الله ما استطعتم
و یریږي د الله نه څومره مچ طاقت رسی نو الله دې نه زیات نور رضینا بالله ربا الله زموږه بهترین رب دې موږ په راضیو لا یکلف الله نفسا تکلیف نور کوي الله تعالی هیڅ یو کستا الا مگر وسعها د غیر طاقت مطابق لها د سړي د پاره ما هغه چې کسبت چې د عمل کړي وي وعليه او بدبانه مکتسبت اغمر ګناه ده اغمره سزا ده څومره چې د کړي وي څومره چې کړي وي دومره به ملاوي ربنا یزم غربا لا تواخذنا من سیمونگا ان نسینا کشیر مونگا هیر کو د هیر په بنیاد نه الله مونږ ګناګار مکي او اخطانا یمغ خدای وکو گناو کو خطا شو هر ګناګار جاهل وي د جهل په بنیاد کوي الا دا ډېر کم داسي وی چې هغه د کوئی مطابق کوي نو لازم ګناهونه معاف کړي ربنا یزم غربا ولا تحمل او کې مګ دې پونګا باندې حمل او چتولو ته ویل کیږي حضرتم د حامل وای چې بوج اوچت کړي نو الا مونږ باندې بوج او مچي علینا په مونږ باندې اسرن اغه بوج کما حملته لك څنګه چې تا اچولې وغه بوج علی الذین بو خلق باندې من قبلنا چې مونږ نه وړاندې وو ربنا لکه وی باندې څنګه درانه بوجونه درانه احکامات هغه به کولې نشول نو گمراه شول نو اي الله داسې حکم نه میاډو بچکی ولا تحملنا او مونږ باندې اوچت مکه ما هغه طاقت یې روا مچې په مونږ باندې ما هغه شی لا طاقت چې طاقت نه لرو لنا مونږ به دا غیر اوچتولو داسې بوج روا مچې داسې حکم را مکه وافعنا معافي وکي مونږ ته معاف کی معنی مې دا تکړه وا یعنی مونږ باندې چې کم بوج دی دا د ګناه دارنه لري کی لومبنه دعا وغفر لنا نو چې دا بوج لري کی نو بیا ته معافي موکا سره دا بوج مال لري کوا نه معاف مونکا ورحمنا او رحم نه مم تاسو ته کړی دا اضافي امداد را سره وکي او دا دعا چا خدلې ده الله خدلې ده نو چې الله په خپل یو دعا خدلې ده چې مان داسې غواړه نو دا هغه په قبلیت کې بس شک بیا اته باندې شک نشته بیا نو یا الله مونږه تعفو کی ان مونږ بوج لري کې د ګناهونو او بخنه وکي دا سينه چې بوج لري کې خو ته خپي نه تم نه راضي شي او صرف راضیم نشي ورحمنا اضافي مرا ترا کی انت مولانا هم ته زمونږه مالک مولای هم ته زمونږه دوستي فنصرنا بس مدد وکي الله تعالی موږ سره على القوم الكافرين په قوم د کافرانو باندې انن سبا چې کافر قوم سره مقابله ده الله د دې پاک مقابله کې موږ سره امداد وکي او دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم امین بویلی نو تاسو ټول امین وایي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین تاسو اوس کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل پیغمبرانو باندې توفیق فضیلت فضیلت یو درجی دی یو درجو کې هغه فضیلت ته چې کوم بعض پیغمبرانو ته په بعض باندې لکه موسی علی السلام سره الله خبرې کړې همدا غننګ ابراهیم علی السلام تعالی خلیل الله ویلي همدا غننګ عیسی علی السلام تعالی کلام ویلي دي دا زما کلمه ورته دا زما کلمه ده نو دا سه بعض ته په دې شیونو کې فرق دی په درجو کې فرق نشته په درجو کې ټول انبیا دي ټول انبیا دي د الله تعالی طرف نه د دې ته په دې دعوت ورکولو کې او د دین په نفاذ کې او د دې کې هیڅ فرق هیڅ اول نشته فوقي دي رسول او نبی کې فرق شته رسول او نبی کې فرق شته رسول هغه چاته ویل کېږي چې هغه ته مستقل کتاب ورکړی شوی او نبی هغه ته ویل کېږي چې هغه ته مستقل کتاب نه ورکړی شوی لکه موسی علی السلام رسول وو هارون علی السلام نبی وو عیسی علی السلام رسول وو یحیی علی السلام نبی وو همدا غره نبی هغه چاته مستقل نه شوی جالوت کو انتا بنی اسرائیل نے کے ساتھ جنگ کیوں کیا بنی اسرائیل د سره جنگ نه وکړي عمالقو د سره جنگ کړو د فرعون قوم جنگ کړو بنی اسرائیل د قوم نه ودا او د لپاره چې عمالقو سره فرعونانو سره جګړه وکي او فرعونانو سره هغه د لپاره جګړه بد شي اوس دعا کوو چې به بجلی راشي الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى اله واصحابه اجمعين یا الله تعالی الرحمن الرحیم یا الله تعالی مالک قدوس سلام مومن محیمن عزیز جبار متکبر تا د پر اسماء الحسنا دی یا الله تعالی یا الله تعالی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې رحم وکي زموږ طرف نه سلام او زموږ طرف نه درود دغه په حق قبول کړي الله یا الله زموږ ګناهونه معاف کړي یا الله تعالی زموږ والدین ګناهونه معاف کړي یا الله تعالی زموږ عزیزان او رشتہ دارانو دوستانو یا الله تعالی ټول مسلمانانو نارینه او زنانو ګناهونه معاف کړي یا الله تعالی موږ په دې حاضر جامع باندې رحم وکي یا الله تعالی د کوم آیتونه چې موږ تلاوت کړ یا الله تعالی په دې باندې موږ پوي کې په دې کې موږ څه کمې شوی یا الله تعالی هغه ته معافي وکي څه زیاتې شوی یا الله تعالی هغه موږ ته معافي وکي
یا الله تعالی موږ ټول مسلمانان دریانه بچ کی یا الله تعالی د غناس خپل دربار د پکی قبول کی یا الله تعالی موږ په دې قران کریم باندې بیا را جمع کی او زموږ هر ځل جمع کی د الله تعالی د خپل رضا لپاره وګرځي یا الله تعالی موږ ته په دې لار کې چې کوم مشکلات یې غینم ته خبري یا الله تعالی غو مشکلات زموږ لارې نه لري کی یا الله تعالی موږ ته د کار د دین کار د قران کار موږ ته آسان کی او یا الله تعالی موږ ته په دې باندې ثابت قدمی راکړي او یا الله تعالی په خپل دربار کې قبول او منزور کی ډېر سخت احکامات موږ د پاره خو یا الله تعالی کستا خو خشي او ته موږ د دې ګناهونو نه د دې سود نه د دې ریا نه همدا غلنګ د نور معاملاتو کې د استیاتینه او د کمینه یا الله تعالی دته موږ باندې آسان کی یا الله تعالی د دې کار کول موږ باندې آسان کی یا الله تعالی دې ګناه نه بچ کېدل موږ لپاره آسان کی یا الله تعالی کته موږ معاف نه کی الله موږ ګناهونو نه ځان بچ کولای نشو یا الله کومه ته زمونږ د ایمان زمونږ د عمل او زمونږ نفس باندې پرېګ دی نو یا الله موږ به هلاک شو یا الله موږ هلاکت نه بچ کی یا الله موږ هلاکت نه بچ کی یا الله په خپل فضل او کرم سره موږ د خپل ګناهونو نه بچ کی یا الله په خپل احسان او کې موږ باندې موږ د ګناهونو نه بچ کی څنګه چې تا موږ د قران ترجمه کړیو تا موږ باندې احسان کړی دی ستاسو خپل کتاب موږ باندې بیان کو تا خپل کتاب موږ واوردو یا الله ته هم د قرنګي موږ په هر نکي باندې را جمع کی او هر بدی نه موږ لری کی هر بدیره ته ګران کی هر نکیره ته آسان کی او یا الله تعالی ته کولای شي الله تعالی موږ نشو کولای موږ نه دومره ایمان شته نه موږ دومره صلاحیت شته یا الله موږ ګناهونو نه بچ کی یا الله تعالی موږ په نکي باندې را جمع کی یا الله مختلفو کسانو د دعا نه ویل دي یا الله تعالی دوی ماته دعا نه په دې بنیاد باندې وایي چې د ستا کتاب سره مینه ده ستا کتاب زمونږ نواري او ته په دې باندې گواهی یا الله تعالی د خپل اغمینی په بنیاد باندې دغه سوالونه قبول کړي دغه مشکلات آسان کړي دغه بیمارانو ته شفا ورکړي دغه بچو ته الله تعالی کامیابی ورکړي بعضو کسانو چې امتحانونه ورکړي دي دغه الله تعالی په امتحانونو کې کامیابی ورکړي ستا په لاس کې دغه کامیابی ده الله تعالی بعضو کسانو د انټرویو غاني ورکړي دي د نوکاری لپاره یا الله تعالی هغه کار آسان کړي د حلال بندوبس هغه ته وکړي یا الله موږ ټول د رزق او د معاشي د تنګین الله تعالی بچو ساتي خپل فراخي په موږ باندې راولي یا الله تعالی ته دنیا هم مالکي موږ ته حلال مال غواړو لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا کړې ده د لپاره موږ هم ته الله تعالی په رزق کې موثق غواړو یا الله تعالی په صلاحیتونو کې موثق غواړو یا الله تعالی په علم کې هم زیاته غواړو یا الله هر هغه علم راکړي چې موږ ته فائدہ مني یا الله هر هغه علم نمګه بچ ساتي الله تعالی چې موږ لپاره نقصان دی وي یا الله مسلمانانو حالت باندې رحم وکي مسلمانانو دا تکلیف دی حالت الله تعالی په خوشحالي باندې بدل کړي دا د کفر د وجنه د کافرانو وجنه چې کوم سختيان دي یا الله کدا زموږ اعمال وي او یقیني تور باندې دا زموږ د اعمالو نتیجه ده نو موږ ډېر ګناګار یو الله موږ ډېر خطاکار یو الله موږ ډېر بدکار یو خو یا الله ستاسو رحمت زموږ د ګناهونو مقابله کې ډېر لوی دی یا الله موږ سره معاملات زموږ د ګناهونو په بنیاد ومکي یا الله موږ سره معاملات د خپل رحمت په بنیاد باندې وکي یا الله موږ سره معاملات په خپل فضل او کرم په بنیاد باندې وکي یا الله تعالی ته تواب زموږ توبه قبول کړي یا الله تعالی موږ ته طبيب استلو هغه طاقت او استقامت راکړي موږ د الله تعالی تانه د غختو هغه طریقې راز دکې او یا الله تعالی زموږ د غخته په خپل دربار کې قبول کړي کومه دعاګانې موږ کړې دي الله تعالی هغه ته قبول کړي یا الله تعالی د مختلفو کسانو مختلف مشکلات دي ته هر مشکل نم خبري ته هر ځنم خبري موږ د ناس ته جمع د زموږ د زنانونه د یو ځنه ته خبري دغه پزله کې چې کوم خواهش بدی وخت کې پروت یا کومه دعا د پاره غي درخواست بدی وخت کې پروت ته خبري یا الله دغه دعاګانې زموږ حق کې قبول کړي دغه مشکلات آسان کړي دغه حاجتونه پوره کړي یا الله زموږ بیمارانو ته شفا ورکړي یا الله تعالی موږ ته قرضونو نه نجات راکړي یا الله تعالی موږ باندې رحمت باران را اوري موږ ته د روزي میاشت اسانه کړي موږ نیکی ته برابر کړي یا الله موږ ځان لري مکه الله موږ خپل ځان سره اوساتي یا الله تعالی ستاد غدین استاد پیغمبر چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زموږ خوختي الله موږ دین لري مکه موږ ته لري دوه توفیق را مکه موږ باندې الله تعالی د دنیا کې د خپل کور دي دنو کې او یا الله تعالی آخرت کې موږ باندې خپل کور دي جنت ته الله تعالی داغي دي دنو کې خپل دیدار تر نصیب کی موږ باندې رحم وکي اللهم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا فاغفر لنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم
أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب